بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ثبت الملايمة لم يجب العمل به إلا بعد العدالة عندنا، وهي الأثر، لأنه يحتمل الرد مع قيام الملايمة، فيتعرف صحته بظهور أثره في موضع من المواضع كأثر الصغر في ولاية المال، وهو نذير صدق الشاهد يتعرف بظهور أثر دينه في منعه عن تعاطي محظور دينه. ولما صارت العلة ما تبلغ وقت شيء سبق لك دي آسان دي نو لك دي شورونا شرطيات شيزك و سميمتن دي ما تستويلو دي کی لازمنگا اصطلاحات احکامات داغی دا یادیگی کا نمنگ تعریب دی قیاس کرو لغت کی اندازہ کولو تو با اصطلاح کی دا علت مشترکہ پا وجبان دی دا اصل دا حکم مثل دا پا فرع کے لگول دیتا ویلے کی قیاس بے منگ دیون نمبر شرائط قیاس سلور بیان کریو باقی کی اول شرط داو چی دنس آخر پا وجبا مقیس علیہ پوری حکم خاص نوی بے دویم شرط بیان کریو چی کم حکم مقیس علیہ اصل کے وارد وی خلاف القیاس بنوی او بے دریم حکم کی سلور اجزاو دا کم حکم چی فرعی تا متعدی کو دا بشرعی وی او بعینی بوی تغییر با پکی نراولو او فرع با دا اصل نذیر وی او فرع کی با نس نی وارد سلورم شرط پکی داو چی دا تعلیل پا وجہ قیاس پا وجہ دا علت دا بیان پا وجہ بانی مقیس علیہ حکم کی تغییر رانشی تاسو پوئے شولے بے دوا درم نمبرم درکن بیان وکړلو نمنګ ویل قیاس کې څلور ارکان وی یو اصل وی مقیس علیه یو فرع وی مقیس یو علت مشترک وی او یو پکې حکم وی خو دارو مدار ټول په علت مشترکه باندې نو کوم داسي وای چې په کې رکن اعظم دینو بد بنوي دی وجنه متون بیان صرف داغي کړي رکن پځې کې تر دې خبرې شوی به موږ دا ویلو څلورم نمبر کې چې بھئی هر وصف علت مشترکه نشي جوړولای هر وصف علت مشترکه نشي یو وصف به ال علت مشترکه جوړیږي چې په دغه وصف کې صلاحیت هم وي عدالت هم وي صلاحیت به هم وي یعنی دغه وصف به دغه علت به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د سلف د علت سره موافق وي ملایم وي او د حکم آبی بنوي یادم شي او ورسره دغه وصف به معدل وي به د معدل صورتونه دي نو وسی واوري ځکه زمنګ نن سبق کې به امر روان دي کنه پرید ولته به بیان کو بس نن سبق کې روان دي بیانو مې بهرحال دویم شرط پکې دا دی چې دغه وصف به معدل هم وي تر دې پورې بیان شوی وکنه نو کچري معدل نو او صالح نو صلاحیت پکې نو به علت مشترکه نشو جوړولې اوس راته نن دا خبره ثابتې ما ته پر وګورې نه سبق کې ما غزړه خبره شروع د څلورمه کچري په یو وصف کې صلاحیت موجود شوی صالح وو یعنی موافقو دا غ علت سره کوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا سلف جوړ کړي دي خودم رده چې معدل نو اثر یې نو ظاهر شوی معدل پرون ویلو ندی وصف له به اعتبار نه ښه اله بوله اعتبار وی چې د صالح کېدو سره سره سم شي معدل هم شي وسی واوري تاسو ملک به شاته کو وصف کله معدل کیږي نو توجه توکي وصف ال معدل وی چې دا څوک منګ وصف جوړو څلور صورتونه پنس کی هم دا وصف جوړ شوی منګه کوم حکم د بارا جوړو پنس کی هم دغه حکم د بارا جوړ شوی دا اول صورتو کنو لکه طواف علتو د طهارت جټی د پارا پیشوک کې نس کې منګه پسوا کې لبیوت کې کو علم وکنه دویم دلته بیانم دی داغي
کم وصف چې موږ علت مشترکه جوړو همدا وصف وي بنس کې خو د کم حکم د پاره موږ وصف جوړو د دې حکم د جنس د پاره بنس کې وصف وي بینی دي د پاره نه لکه صغر دا وصف او اجماع نه ثابت و د چا د پاره ولایت المال لپاره اجماع نسی حکمی دی ماته است ویلیو کا منګ مادي د مادو درس کو شروع دی هغه کی یو ماده ده چې ما ثبت لا عبرة للدلالة لا مساغ للاجتهاد في مورد النص کوم ده کې چې نص وارد ویل ته اجماع بنه الته به اجتهادونه نه کوو نو الته به د نص په باره کې فقها ولیکلي نص قرآن هم دی نص حدیث هم دی او یو حکمي نص دی اجماع کتابونه علماء په دې قواعدو باندې لیکلي دي یو عالم دی مصطفی الزرقا اوس تیر شوی دی لطماف خل ژوندی لایینه پته ما د پوره نشته دی مدخل الفقه په نوم یو کتاب لیکلی زبردست هغه شان نور دی ډېر بهرحال ما ته لږ متوجه شي نص نه اجماع نه ثابته ده چې صغر علت دی حکم ولایت المال او منګه دقه صغر علت جوړو د ولایت نکاح د پاره تاسو پوه شولئ نو کوم څوک چې موږ علت جوړو د اثر ظاهر شو دواړو صورتونو کې داسې وکنه دریم صورت دا څوک چې موږ وصف جوړو کوم وصف چې موږ علت جوړو د دغه وصف هم جنس وصف علت مشترکه په نص کې جوړ شوی دی کوم حکم د باره موږ جوړو بینیم دی حکم د باره جوړ شوی دم ویلیو کنه څو شو څلورم نمبر کوم وصف چې موږ علت مشترکه جوړو د دې وصف هم جنس وصف دی د کوم حکم د باره موږ جوړو د دغه حکم هم جنس حکم د باره په نص کې وصف ګرځېدلی دی نو اوس ماته لغوه کې دی خپل مقصودي خبره چې کله وصف دقه شان وي چې بینی په نص کې علت جوړ شوی بینی دغه حکم د پاره ول صورت وي یا دویم صورت وي یا دریم وي یا څلورم وي دغه شان وصف علت مشترکه جوړول د معدل وي او خلق د دې بل تعبیر کوي وای د دې وصف اثر ظاهر شوی دی په نص کې پوه نه شوي به د دې وصف څه مطلب په نص کې وصف جوړ شوی دی کله د خپله جوړ شوی دی او کله د همجنس د دې همجنس جوړ شوی دی خو لنډه دا ده خلک څه وایي وای د دې وصف اثر ظاهر شوی دی نو موږ احناف وایو کله چې وصف ملایم وو صالح وو او اثر هم په نص کې ظاهر شوی او معنا معدلم وو تب جا کې هغه به علت مشترکه جوړیږي او که نه به نشي بس زه خو به پوه شوم اوس به ورځو که نه ورته وګورئ دا ځینې هلکان داسې داسې ګوري لکه چې نه پوهېږي که نه ټول پوهېږي لکه یار دا خو دومره بار بار ویل شي په کار ده چې واذا ثبت الملایمة کله اصل کې د قیاس کې کمزوري ده ښه ډېره سخته کمزوري زموږ ملانو کې ده د مخکې قیسو باندې خلک سر پوهېږي بلکې لنډه دا ده که نه حقیقت دا دی چې اصولو کې کمزوري ده اول یې څوک پیژني نه که پیژني پټ کولی نه شي زموږ ملان زما پورې ټول دسي بیا چې څوک په اصولو کې پوهېږي بیا لانجه د قیاس ته قیاس باندې څوک نه پوهېږي او تاسو یقین وکړئ انتهایي زیات تعلق د فقه قیاس سره دی زمونږ چې زمونږ قدري موږ پړاوو دارالافتا کې او هلته موږ کوشش د قواعدو کوو چې ویې لګو ټکي په ټکي ولګو نو هلته ماته اندازه لګي چې څومره کردار پکې د قیاس دی تاسو ته اوس پته نه لګي دې وجې نه زه انتهایي بار بار وایم چې ملګرو ته دا شی یاد شي تاسو پوهېږئ که نه وګورئ واذا ثبت الملایمة کله چې ثابت شي موافقت دا هغه علت سره کوم چې د نبی علیه السلام یا د سلفونه نقل وي دا ثابت شي یعنې صالح شي نو بیا هم لم یجب العمل عمل نه دی واجب به په دغه وصف صالح باندې کله به واجبېږي الا بعد العدالت مگر دا چې عدالت هم پکې راشي یعنې د دې اثر هم ظاهر شي دغه څلورو طریقو نه په یو طریقه عندنا زمونږ په نسبت باندې زمونږ په نسبت ویل امام شافعي رحمه الله وایي
کله چې وصف کې ملایمت صالحواله ثابت شي کنه نو به ورپسې اخاله کافی ده. اخاله چاته ویل کېږي چې مجتهد ته خیال رااله چې دا وصف موافق دی بس دا کافی ده. وي مویدانه ده کافی اثر بے ظاهر اثر بے ظاهر یا لوي وی الاثر عدالت څه دی هغه اثر دی کنه اثر بد دی وصف ظاهر شوی په نص کې وجدا د مولوی سے کشر صرف ملایمت راغلی موافقت او اثر لنی ظاهر شوی نو دا وصف رد کېدی شي. نشکله یو وصف دسی چې رد کېدی شي نو که څوک موږ په عمل نه کوو رد کوو بس رد کېږي بانو نو عمل کول په واجب شو په خوانې در نه کوله کدي جملې ځکه کله چې وصف کې صلاحیت راغلی لمعدل شوی نه نو دا وصف رد کېدی شي. نو که څوک وایي زه په عمل نه کوم رد کوم نو بس ته به زور هم نشي کولی نو عمل که واجب وی رد کولی شو نو کار نه کېږي لأنه يحتمل الرد ما قیام الملایمت سره د دې نه ملایمت شته به احتمال لرد لري نو عمل نه دی واجب ځکه احتمال لرد لري نو فیتعرف صحته. والسوال دا دی چې موږ به څنګه پیژنو چې دا معدل شو موږ به څه پیژنو چې اثر یې ظاهر شو ناقصې مو وکړلې ښه فیتعرف لفظ کې څه دی نو پیژندل کېږي بصحت د دغه وصف بظهور اثره هغه دا چې ظاهر شي اثر د وصف دغه څلورو طریقو باندې څلورو طریقو کې به یو طریقه ظاهر شي فی موضع من المواضع په یو ځای د مواضعونه لکه مثال دویم صورت بیانوي که اثر الصغر لکه اثر د صغر ظاهر شوی و کنه نص کې معنی اجماع کې فی ولایت المال په مسله کې تاسو پوه شوئ لکه بس دا خو اسانه خبره وه چې صالح وي معدل نه عمل کول به پې نه وي واجب ځکه رد کېدی شي. اوس وایي نظیر یې راته بیانوي دا هم نور الانوار خبرې دي وایي دا نظیر دی د شاهد سره ګواه سره نو ما ته متوجه شئ کله چې ګواه کې صلاحیت وي صلاحیت ګواه کې هلی چې هغه تحمل کولی شي تحمل لپاره یو ادایي شهادتي یو تحملي شهادتي تحمل لپاره دا شرایط دی ګورئ عاقل بوي بالغ بوي آزاد بوي مسلمان بوي بلکې دا تحمل مو ہے بس مطلق وایي جی صالح به اله ګواه جوړیږي چې دا شرایط پکې چې دا څلور شرایط پکې کنه دا ګواه اوس تحمل کولی شي صحیح شو. اوس راله خبره د عداله نو اله به اوس قاضي ته ګواهي ادا کړله ما به تحمل منځ کې راواړو یار تحمل لري کوي بیا واورئ یو شاهد دی ګواه دا اله دکې چې صلاحیت وي ګواهي به صحیح که صلاحیت پکې نه ګواهي او صلاحیت دکې کله پیدا کېږي چې عاقل بالغ آزاد او مسلمان وي صحیح شو نو ګواهي صحیح شوه. قاضي لراله نو که فاسق دی فاسق ګوره څلور صالح خو دی عاقل بالغ آزاد مسلمان دی خو ورسره سم دی فاسق دی نو که ګواهي ورکوي قاضي ورله قبلولی هم شي او که وایي ورله نه قبلومه رد کولی هم شي. نو ګورئ صالح دی صلاحیت پکې شته دی خو عمل کول قاضي له ده په ګواهي باندې واجب نه دي احتمال لرد لري رد کولی شي دغه شان شو که نه شو. نو چې کله عادل هم دی تزکیه سره ثابته شوله ګواه عادل هم دی نو اوس معدل هم شو اوس په قاضي واجبه ده چې په دې ګواه فیصله وکړي رد نشي کولی. هلته چې کله وصف که صالح هم صلاحیت هم ورسره معدل هم شو اوس څوک رد کولی نشي. وګورئ وهو نظیر صدق الشاهد دا نظیر دی د صدق د شاهد یتعرف. اوس سوال دا دی ما دا خبره ونه کړله پکې چې شاهد د عادل کله جوړیږي چې کله صادق وي خوانې در نه کو صادق کله وي چې کله ګناه کبیره نه ځان ساتي اوامرو باندې عمل کوي لنډه دا ده چې ګناه کبیره نه کوي بس نو عادل کله وي چې صادق وي نو وایي وهو نذیر صدق الشاهد یتعرف دا صدق د شاهد
دا به پیژندل کېږي بظهور اثر دینه چې ظاهر شي اثر د دین د شاهد په څه کې ظاهر شي فی منعه هغه دا چې دا منع شي هلکه دا خبره د هغې سره ډېره خلک دا مې ملا نه وکړی یو ګواه عادل صادق هله جوړېږي چې اثر یې ظاهر شي په څه کې امور دین کې که نه ممنوعات و نزان منع کوي اوامر منی اثر ظاهر شو هلته چې و اثر ظاهر کېدلو دلته هم شو خیال هم دی که نه هغه دا چې ظاهر شي اثر د دین د په څه کې فی منعه چې دا منع شي ان طاعت فی محظور دینه د کولو د ممنوعاتو د دین نه د ممنوعاتو د دین نه منع شي ولما صارت العلت تاسو پوه شولی تعریف د قیاس رکن د قیاس شرایط د قیاس تعریف د قیاس شرایط د قیاس رکن د قیاس او به وصف کله معتبر دی چې صالح وي معدل وي دا څلور قسم وکړلې نو یو بله خبره راته کوي تاسو ما ته بره ګورئ هغې ته استحسان ویلی کېږي انتهي اسانه ډېره نه کوم نو لږ وکېدی هسې اول د استحسان تعریف وکړو چاته ویلی کېږي بیا د استحسان څلور اقسام دي د هغې بیان کوو او بیا قیاس باندې کله مقدم دی کله نه دی د هغې بیان کوو نو واورئ استحسان خپله لغوي معنی ده طلب د حسن کول اصطلاحي تعریف دی هو الدلیل الذي دا نور الانوار کې دی یقابل قیاس الجلیه دا هغه دلیل ته ویلی کېږي چې مقابل له قیاس جلی راشي زده شو بیا به راګورئ استحسان څلور صورتونه دي هلکه یو ته ویلی کېږي استحسان بالنص یو ته ویلی کېږي استحسان بالاجماع بالتعامل او بالعرف ورته وایي موږ نن د عرف قصې وکړلې العادة محکمتن کې پوره اوږدې قصې او دریم نمبر استحسان بالضرورت ورته وایي او څلورم نمبر ته ویل کېږي استحسان بقیاس الخفي زده شوه لږ به راګورئ استحسان بالنص چاته وایي چې قیاس د یو حکم تقاضا کوي او نص معنا دلته اوس نص نه مراد قرآن و سنت دی بس هغه بله تقاضا کوي لکه قیاس وایي چې بیا سلم دی نه جایز ځکه مبیا نه موجوده او استحسان بالنص وایي قرآن نه ثابته ده او دغه شان د حدیث نه ثابته ده چې بیا سلام دی جایز وي الی اجل مسمى فاکتبوه اذا تبایعتم څنګه دی آیات بدین الی اجل مسمى دغه وایي دې ته هم شامل دی او سبا حدیث کې هم شته دی دا مزده شوله مسله دویم نمبر استحسان بالاجماع بالتعامل بالعرف چې قیاس د یو حکم تقاضا کوي او اجماع د دې په خلاف وي اوس اجماع ظلم هغه نه ما ذکر رابطه کړه چې هلته را روانه وه بیا دغه شان عرف او تعامل بله تقاضا کوي عرفي اجماع ورته وایي نو په دې وخت کې به هم قیاس پرېږدو عمل به په چا باندې کوو استحسان باندې لکه استثناء د آرډر باندې چې شی تیارېږي که غرض سی که خیلی می که هغه پې ځان له کباب تیارې که چرګ پې تیارې او که هغه پې ځان له څپلۍ جوړې وغیره دیو به سلم کې فرق دی څلور پنځه فرقونه دي پکې دا د تعامل د وجې نه جایز دی نبي علیه صلات وسلام نه رواله تر اوسه پورې به دې عمل روان دی څو شو دوه درېم استحسان بې ضرورت دی قیاس د یو حکم تقاضا کوي ضرورت هغه وایي چې نه جي دا حکم دې داسې نه وي لکه د چا پلیټ ګنده شو نجس شو قیاس وایي چې هلکه دا دې پاک نشي ولې شی کله پاکېږي چې اوبه پیاړې او نچوړ سره نچوړ کېږي پلیټ هغه نچوړ کېږي نو ضرورت دی موږ به کم پلیټ غورځو حرج دی که نه دی حرج خو مدفوع دی دین کې الضرورات تبیح المحظورات بس موږ وویل چې هلکه بس یې ورکې کوي اوبو باندې تشي اوبه پې واړوه بس پاکېږي نجاست خالي لرې کتې مې نچوړ کوه تاسو پوهیږئ څو صورت شو درې دې درې واړو صورتونو کې استحسان په وجه به قیاس پرېږدو ښه او څلورم نمبر خبره دې کې ده استحسان بقیاس الخفي بره ګورئ جي یو طرف ته قیاس جلی یو حکم تقاضا کوي بل طرف ته استحسان بقیاس الخفي د بل حکم تقاضا کوي اوس به چاله ترجیح ورکوو پوه شوئ پې جي اوس به قوت اثر ته ګورو زموږ د احنافو په نسبت باندې علت دارومدار په اثر باندې دی اوس هم ویلو که نه معدل کېدل علت دارومدار په چا باندې دی اضطراد او
انعکاس هغه شی نمانه نه دی د نور کې ویلي بلکې دارومدار پچا دی په اثر معدل کېدلو معنی دی نو موږ بګورو چې د قیاسي خفي اثر قوي دی او که د قیاسي جلی قوي دی د چا چې قوي مقله به ترجیح ورکو مسله زده شوه نو څه وایي ولم او که تاسو دلته اعتراض جواب جوړوئ کولی شئ هلکه دلایل خو څلور دي قرآن سنت اجماع قیاس دا استحسان پکې لا څه شی دی دا دلایل خو که چېرې دام دلیل مني پنځه جوړیږي را صحیح که نه نو موږ وایي جي دا هم د قیاس یو قسم دی څه نوی نه دی نو وایي ولما صارت العلة عندنا هر کله چې ګرځېدلی و علت زموږ په نظمانې نه څه دی علتا بالاثر هر کله چې ګرځېدلو علت زموږ په نظمانې علت په اثر سره په خالی اعتراض سره نه نو قدمنا من مقدم کو علی القیاس په قیاس باندې څوک به مقدم کو الاستحسان خو کله چې د استحسان بقیاس الخفي اثر قوي کا او که شری د هغې قوي به مقدم کو الذي هو القياس الخفي هغه استحسان یادومه څوک چې قیاس خفي دی کله به مقدم کو په قیاس باندې اذا قوي اثره کله چې دې اثر قوي وي او به کدابل قیاس قیاسی جلی داغي اثر قوي به مقدم کو وقدمنا القياس سمې پرې نه خودل کنه او دغه شان موږ مقدم کو قیاس لصحه اثره الباطني د وجد اثر باطن على الاستحسان باندې باطني اثر چې قوي وکا الذي اغه استحسان يدوم ظهر اثره چې اثر اخو به ظاهر وي خودم ردا وخفي فساده فساد به پټي اثر به ظاهر وي که قوي به خو فساد به کې پټ وي خو موږ به ظاهري اثر ته نه ګورو بلکې موږ به باطني ته ګورو که وګوري نو آخرت پټ دی او دنیا ظاهره ده به هم د هغې اثر قوي دی نو هغې له اعتبار دی تاسو پوه شولئ لأن العبرة ځکه اعتبار چې دی لقوة الاثر چا لره دی قوت اثر لره وصحت او صحت اثر لره دی دون الظهور دی لره نه دی چې چا اثر ظاهر دی او د چا غ پټ دی بهرحال نتیجه ده کله قیاس مقدم کیږي د قوت اثر په وجه په استحسان کله استحسان مقدم کیږي د قوت اثر په وجه قیاس جلی باندې